صوبایي حکومت او محکمه تعلیم د زنانو په تعلیم کې خصوصي دلچسپي لري. وجه دا ده چې ملکن ضلع کې د زنانو تعلیم اړخ ته رجحان کې لویه اضافه شوې ده. بل اړخ ته ډي او فیمیل سادي عزیز په ملکن کې چارج اخیستو وروسته په محکمه تعلیم کې د اصلاحاتو عمل روان دی چې په نتیجه کې یې ګڼ شمېر ماشومان په سکولونو کې داخل شوي دي. یوازې دغه نه بلکې د استادانو او د دفتري سټاف حاضري هم سل په سله یقیني شوې ده چې په نتیجه کې یې د ضلعي ایجوکیشن دفتر کارکردګي مثالي جوړه شوې او په ښه کارکردګۍ ورته په ټوله صوبه کې څلورم پوزیشن ایوارډ ورکړی شوی دی چې پرې د ایجوکیشن آفیس غړو د ډېرې خوشحالۍ څرګندونې کړي. پرون ډي پی ایس شو او د اوسه پورې په هغې کې زموږ پوزیشن 36 باندې و او ماشاءالله چې د کله نه میډم راغلې ده نو اوس دا فرست د هغوی په موجودګۍ کې دا فرست زموږ ډي پی ایس شو او په هغې کې موږ فورت پوزیشن ته راغلو. صرف په اپوینټس کې موږ د ټاپ پوزیشن نه پاتې شوي یو او فورت راغلي خو نیکسټ منت کې به انشاءالله موږ په ټاپ باندې یو. داسې میډم موږ له خدای راکړي دې سره به زموږ اتفاق انشاءالله موږ به په دې ضلع کې 1 نمبر انشاءالله بله بیره دا پوزیشن حاصلو انشاءالله. دا زموږ د خاص کر د ټیچر بابو ایس ډي او خاص کر د ډي او ډېر غټ پریشر دی خاص کر په دې لاندې فیلډ باندې نو هغې د وجې نه موږ چې کوم دی نو 4 نمبر باندې راړو. کوشش به هم دی چې دا موږ په 1 نمبر راشو. د ملکن ضلع ولس هم د زنانه ایجوکیشن آفیس لخوا په غوره کارکردګۍ د خوشحالۍ اظهار کړی دی او تمه یې څرګنده کړې ده چې ضلعي ایجوکیشن دفتر به د کامیابۍ تسلسل جاري ساتي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکن.